د ده نوم څه دی؟ حاجي ولی محمد صاحب دی. د پلار نوم یې مرحوم حاجي دولت خان صاحب دی. تاریخ پیدایش 11 فروری 1962 د اتوار په ورځ زیږېدلی دی. ابتدایي تعلیم یې د ګورنمنټ های سکول چمن څخه کړی دی. میټریک یې د ګورنمنټ های سکول ګلستان څخه کړی دی. بیا یې بی ایس سی د ګورنمنټ ساینس کالج څخه کړې ده. ایم ایس سی بوټني یې د بلوچستان یونیورسټي سکوټ څخه کړې ده. د ده تربیت په 1915 کې چې کله د ده پلار مرحوم او د ده ځوان ورور شهید کړل سلو، د ده تربیت ذمواري د ده استاد محترم امان الله صاحب ولد عبدالقدوس خان واخیستله چې هغه وخت د ده عمر صرف 14 کاله ولو. د ده د ادب سره څنګه شوق رالی؟ په دا غمیزه کې به خلک به مسجد ته راتلو او د دوی کور ته به کوم زنانې راتلې، هغوی به د ځان سره یو کتاب راوړی، صحتمنده میرمن په نامه یو کتاب ولو. دا کتاب کې کوم پښتو نظمونه، دیني کیسې، دا هغه اول کتاب دی کوم چې دی د ادب سره جوړ کړی. د په ولس رساله کې کار کړی دی، په پښتو اکیډمي کې کار کړی دی، ټلویزیون او ریډیو پاکستان کې کار کړی دی. د اوسه ساعته پورې چې د کوم تصنیفات یعنی د کوم کتابونه لیکلي دي، د لیکلي ملغلرو امیل، د سبا غازی، پښتنو کې عدالت، روسي توسع پسندي اور افغانستان. د افغانستان بیشلیک د اول جلد څخه ونیسي د 2 جلد پورې دا ټیم چاپ شوی دی. د افغانستان د مطبوعاتو په هنداره کې دا بل کتاب دی او بل کتاب د لیکلی دی دارالسلام. د داسې تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. هغه کتابونه څه دا ډول: افغان ملت، دا مورکۍ زما مورکۍ، اسکزۍ، دا مرکې زما مرکې، اسکزۍ، پښتونولي، د افغانستان غمیزه او ولسي وژنه، سپیڅلیون، د خاطرې زما خاطرې، او دا رقم څه نور تصنیفات شته چې دا ټیم د نه دي چاپ شوي نه دي. او د کومو ملکو دورې کړې دي؟ د ایران دوره یې کړې ده، د افغانستان دوره یې کړې ده، د هندوستان دوره یې کړې ده، د سعودي عرب دوره یې کړې ده، د متحده عرب امارات دوره یې کړې ده، د سنګاپور دوره یې کړې ده، د تایلند دوره یې کړې ده، د چین، انګلند، پویلند دورې د کړې دي.